او جمله اسکار په یو دسې کې کولی شي علاوه د قرآن شریف د تلاوت نه په نیت د تلاوت باندې دا نشي کولی باقي ټول دې دپاره اودس ښه خبره ده چې وشي خو البته په مرتبه د لولاه لم تنعه کې نه ده ډېر ضروري نه ده وایه الله زر زر فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن او ګوره جنوب دپاره حیضې دپاره په جنابت او حیض کې مناسبه نه ده چې د قرآن تلاوت وکړي قال حدثنا ابن مرزوق الى اخره عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجل منا ورجل من بني اسد یو زوم او یو زمون د قوم سره او بل د بنو اسد قبیله فبعثهما دا زما ملګری او د بنو اسد قبیله دا نوجوان د دواړه ولګل فی وجهن په یو عظیم مشن باندې یو کار ورته حواله یو ډیپټي ورته حواله کړ په یو عظیم مشن یې ولېږل چې تاسو به دا کار په تکمیل ته رسوئ ثم قال بیا چې کله روانېدل نو علي مرتضی ورته وایي انکما علجان تاسو دواړه قوي ځوانان استئ تاسو دواړه قوي علجان چاته وایي چې نوی ځوان شوی صحت او قوت برابرې تاسو قوي ځوانان استئ فعالجا دفاع وکئ دفاع ان دینکما د خپل دین تاسو قوي ځوانان استئ او د خپل دین نه دفاع وکئ قال دی وی عبد الله ابن سلمہ ثم دخل المخرج بیا داخل شو علي صاحب باتروم ته د دې هدایات و نبات ثم خرج بیا د باتروم نه راووته فاخذ حفنه مما یول په اوبه راواخیشته فمسح بها باغی مخ او لاس وویځه وجعل القرآن یقرأ او شروع شو د قرآن شریف تلاوت یې کو دا وګوره وړه بیودسي وړه بیودسي کې د حافظې نه خو قرآن ویل د یاد نه روا ده کأنا انکرنا علی موږ ورته کاته په داسې طریقه چې گویا کې موږ پې باندې تنقید کوو چې له باتروم نه راووته شروع شو قرآن وی فقال دا زمون د احناف اول دلیل د جمهور کان رسول الله یخرج من الخلا وی ما ته ولی په تعجب ګوري علي صاحب ورته وایي وی د دواړو جهانو سردار په د باتروم نه راووته فیقرئون القرآن موږ ته به د قرآن شریف تلاوت وکړي ویاکل معنا اللحم او موږ سره به کېناسته په اور پخ شوې غوښه به یې وخوړه ولم یکن یحجزه عن ذلك شیء او نو نبی پاک چې منع کړی و له تلاوت د قرآن نه هیڅ څیز لیس الجنابه غیر الجنابه علاوه د جنابت معنا د جنابت نه علاوه نه دا چې غوښه وخوري او دس دې وکړي بیا د تلاوت یا باتروم نه راوځي پوره او دس کې وکړي بیا نه دا مانع نه و خو دا زموږ د جمهورو دلیل شو که نه چې قرآن د حافظې نه په وړه بیودسۍ کې وایي دا نه چې تا غوښه خوړلې او داس دې مات شوی ده نه یې شي ویلی مخکې فتوضؤ بما مست النار خبره تېره ده که نه هله قال حدثنا ابن منصور الى اخره قال سمعت عبد الله بن ابي سلمة وذكر مثله غير انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا داسې تاو که دا خپله ګرو بس یقضي حاجته حاجت به پوره کړ داسې راتاو حاجت معنا تقاضا او بیا به قرآن شریف ویل دا جایز ده قال حدثنا حسين بن وګوره لاس به ور باندې لګوي نه که نه ښه لاس به لګوي نه ور باندې نه نه صحیح ده ته د دې خواته دا زما خپله ګشخه شوې ده بېګانه به چې دا لږ بهر شته شي زه اوس صحیح شو وایم قال حدثنا حسين بن مسلم الى اخره قال حدثنا شعبة فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة الى اخره دام دغه دی علي صاحب روایت د پاته نه سندونو به ذکر کوي فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا فهد الى اخره عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال الا الجنابة علاوه د جنابت نه په هر حالت کې نو یو حال په احوالو کې حالت الحدث
حدث اصغر د نو په دې کې وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الى اخره عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القران على كل حدث الا الجنابه قال ابو جعفر فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع ذكر الله تعالى على غير وجود چې اجازت شته ده اجازت د ذکر الله شته ده په حالت د بیاودسۍ کې او قراءت د قرآن د ټولنا اعلی ذکر انا نحن نزلنا ذکر كذلك ذکرا ومنع الجنوب او چې احادیث مرفوعه او موقوفه او کې منع راغله ده د جنوب سړي د پاره من قراءت القرآن خاصتا چې د قرآن تلاوت نه کوي دا زمونږ د جمهور او خاصتا د احناف چې د هر قسم اسکارو د پاره او د ضروری نه ده په حالت د حدث اصغر کې کولای شي دویم نمبر دلیل بیانېږي وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فيما يدل على اباحه ذكر الله تعالى على غير طهارة او چې هغه دلالت کوي په غیر طهارت یعنی طهارت په حالت کې نو په وړه بیاودسۍ کې اسکار کړی دی ما حدثنا فهد الى اخره قال سمعت عمرو بن عباسة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يبيت ظاهرا على ذكر الله لکه وند وزغه کې ده کنه نشته یو مؤمن مسلمان یبیتو چې د شپې و د کی طاهرا حال دی هغه ضمیر نه چې یبیتو کې په حال د کون د مسلمان کې چې د طاهری یو درې وړې نقطې ورسره کېدی من الاحداث والاخباث والانجاس چې د حدث نه پاکي د خبث نه پاکي د نجس نه پاک نو خپل پويږي على ذکر الله اللهم بسمك اموت یا اللهم اني اسلمت وجهي اليك دا فيتعارر طوط کی من الليل د شپې یو په مذهب پاتېدل دی هغه ته وی فینتبه الکه یو سره د تهجد عادی ده معنا معمول د عادت را چې تهجد کوي یو شپه سوچ وکړي چې وای دا خو نه وته شو یو دم راټوت کی به اختیار فیتعار د راټوت کی معنا په ډیر اهتمام سره تهجد ته د شپې په صحیح سکه یسأل الله شیئا من امر الدنيا والاخره چې د الله نه یو سیز غواړي که تعلق له امور د دنیا سره شزه بچی گاډي مال او که آخرت سره رضا او ملاقات او جنت او لزوال الا اعطاه اياه مگر الله به د تورکه ولې مخکې مونویل چې حضور برافات د ان فی خلق السماوات تاسو باوریدلی ها ترمذی کې روایت چې د شپې مسلمان راویښ شي یو اړخ نه په بل اړخ باندې اوري او د کم جایز دعاګانې او غواړي الله نه الله ورکړي قال حدثنا ابن منصور الى اخره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انه لم يذكر قوله على ذكر الله على ذكر الله نه اللهم اني اسلمت ده په ذکر نشته قال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث ولا اعلمه الا عنه وی چې کله راغی د حدیث هم ته د امده په واسطه را رسیدلی خو مشافهتا نو بیا په خپل باندې موږ ته مخامخ بیان کړ الکه دا حدیث د معاذ نه روایت کړی ده حماد و یو کنه معاذ نه چراغ نه موږ ورته واورول قال حدثنا ربيع الجيزي الى اخره عن شمر بن عطية فذكر مثله باسناده وهذا ايضا بعد النوم ففي ذلك اباحه دي حدیث کې هم بعد النوم په حالت د حدث اصغر کې د الله ذکر ثابت شو ففي ذلك اباحه ذکر الله بیا اجازت د ذکر الله میلاو بعد الحدث دی بیا د سین پس نو معلومه ده چې په حالت د حدث اصغر د الله ذکر او د قران تلاوت دی یادونه نه د کی قران شریف نه دا ټول جایز اللهم صل علی محمد الله زمو